یو خود دا خبره سخت گناه ده، کبیره گناه ده چې د عبادت نه جان خلاصولو دپاره ته سونه خرچه کې نیت دې دایي چې دا سونه کمه کا دې دپاره چې بیا به زه زکات نه ورکوم. دا دوستانو په کبیره ګناهونو چې ګناه چې کومې ما علم ده ما چې زده کړي دی هغې په مطابق الله په تا مهرباني کړې ده، خدای پاک تا ودان ثابتوي، خدای پاک تا ته وس درده، خدای پاک ته سونې خاوند کړلې، وسته د الله د حق نه چې په سلو چې خالي 2.5 روپۍ ته نه غواړي یغه له وجه نه ته اوس دا کوې چې سونه خرچه کې صرف دې دپاره چې بیا به زه غریب سه، بیا به زه مسکین یم، بیا به زه صاحب نصاب نه یم، بیا به زه زکات نه ورکوم. یعنی دا څومره غلطه خبره ده. بیا به خدای پر په دې خبرو نه خفه کېږي، په دې بالا نه ناراضه کېږي. بیا خدای پاک وایي چې ښه ده چې ته په جان سختي کوې، ته په جان نیستي راولی ورجه مبارک دی. بیا موږ ګیلې دا کوو چې روزي مې تنګه ده، ګزاره نه کېږي، مشکلات دي سره پوره کېږي نه، دا نه کېږي دا نه کېږي. دومه دا چې که چېرې تا سونه تر 2.5 تولو نه کمه ده نو داسې زنانه که چېرې دیهاتو چې په د لرې لرې علاقو چې موجودې وي به خو موږ په دې علاقې چې مې خیال نه کېږي چې داسې زنانه به وي چې هغې سره به د 50,000 روپو وس نه وي، نو نه ټول کال چې دا زکات پرې کوي، نه دا ښځه قرباني وکړي، نه دا ښځه تا ته دا ووایي چې ما فطرانه پرې کړه، که تا پرې کړله خو ښه، که تا نه کړه پرې خیر تا خیر ما. نو د الله حق چې هر کال تا په مال چې پاته کېږي دوستانو څه شی به آباد سي، څه به وکړي؟ نو خبره بیا یې غجې ته راله چې علاج زه تر شوم، خو د علاج نه اول به څه شی کوي؟ لکوي نه به سپی به اول باسي. ټیک ده، چې کوم اسباب دي پردي حقونه دي، حرام دولت ده، د الله حق ده، ګناه دي وغیره، زکات مال تر سره پاته ده، دا به ټول شیان اول ځان لرې کوي چې دا شیان دې لرې کړه، د هغې نه بعده په دغو شیانو باندې عمل وکړه. بیا تاسو ته زه مثال درکوم د 2-3 کسانو چې هغو دا تجربه کړې ده او نن خدای کوم ځای ته ورسول. دوستانو الله جل شانه فرمایي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. و اے د ما بنده ته چې څه شی د ما په نام د ما په لاره چې خرچ کوې زه به د هغې بدل درکوم. دا څوک وایي؟ د موږ رب ذوالجلال چې هغه د اسمانونو د مځکو د کائناتو د تمامو خزانو مالک ده. او کوم ځای وایي په قرآن چې وایي د سوره سبا یو کم 40 آیات ما تاسو مخکې تلاوت کړ. الله فرمایي چې څه شی د ما په نام ورکوې دغه بتا ته ضرور بدل درکوم. بدل په مختلفو طریقو باندې. یو بدل دای چې 10 روپۍ دې ورکړې نو الله پاک فرمایي چې من یقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره. او بیا خدای پاک فرمایي چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. زکم اس کم بدل تا یو په لسګونه درکوم. 10 روپۍ دې ورکړې سل په خدای پاک در کې دا خو کیش ټو کیش نقد سودا ده، دا خو کور سودا، لاهور سودا، خیر تا خیر ما خړې مزې دي. خو دوستانو پتا یو بیماری روانه ده چې پیغه به تا 500 خرچه کیږي. څه شابه کیږي؟ 500 خرچه. وستا 10 روپۍ صدقه ورکړه نو چې 10 روپۍ ته د الله په نام ورکې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصدقه رد البلاء ودفع البلاء ورفع البلاء. 3 شیان کوي صدقه. دا چې پتا کومه بیماری راغله ده هغه ته نه پورته کی. دا چې کومه بیماری مخامخ تر روانه ده دا سټاپ کی. درېمه دا چې د بیماری لار تانه بدله کی، د مصیبت لار تانه بدله کی. بلا وای مصیبت ده، هغه بیماری هدا، نقصان هدا، هر شی ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تکله صدقه وکې نو دا صدقه ایتانه بلا لا رد کی، لا تن پورته کی او لا تن دفع کی، ختم کی، لکه او کل سره نیستو نابودای کی. نو دا بیماری کا پتا راغله وای په دې بیماری به تا 500 خرچه کېدله، 500 بدل لګې ده.
اوس الله پاک تا ته اختیار درکړي چې آی بنده 10 روپۍ صدقه دی وکړه خو یو په لسګون بدل غواړي 100 روپۍ درکړه دا بیماری ته نه درکړي نو هوښیار سړی به کومه فیصله کوي هوښیار سړی به کومه فیصله کوي 500 باخلي کسل باخلي 500 صحیح ده نو الله پاک فرمایي چې اې د ما بنده ته په ما باندې حسن ځوان کوا ته په ما شګمان کوا دا مو وایي چې 10 روپۍ مې ورکړې اوس پته نسته هغه مشهوره کیسه ده چې په سړی بیا چسلی و چې خدای په نام چیرې ملا مسله کړې و بیا د خدای په نام صدقه وکړه بیا نه مندولې بیا چې بسلی و پته نسته مشهوره کیسه ده بیا دستونه په لګېدلي و چې یاره په انتظار چې بسل کله منده و خو تا ته دا پته نسته دوستانو چې له دغ کوره سبا ملته وځې نو کم اکسیډنټ کم حالات کم هوایي ګولۍ کم غلطي ګولۍ چش سره ته مخامخ کېږې دا هېڅ چاته پته نسته چې کله ته صدقه وکې الله پاک د هغې صدقې که تا ته نقد بدل نه درکوي نو بل طرف تا نه مصیبت تا نه بلا تا نه بیماري تا نه اولاد نه بیماري لکور نه یو کشاله یو غم دا شی لري بل آیات چې الله فرمایي چې ومن قدر علیه رزقه دا آیات ډېر د خوند مزه آیات ده ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله وای چې په کوم سړي باندې روزي تنګه ده ومن قدر علیه رزقه چې په کوم سړي باندې روزي تنګه ده فلینفق مما آتاه الله نو چې څه شی الله درکړي دی دغه نه خرج کا دغه نه خرج کا موږ به چوایو چې سړی زره نستای ما خوستان چمل پوسله کنه اتلا ا مشهور متل دا وی چې یو لوجه مړې دا بل سرتا پیراټه غوښتلې بیا دا نکلونه موږ کو بیا دا ورته چې سړی مژه خپل په غار نسلا غړېدل چا چې پسې وتاړه دا ټول شیان غلط دي الله فرمایي چې ومن قدر علیه رزقه چې بچا باندې رزق تنگ ده چوک مجبور ده چوک پریشان ده فلینفق مما آتاه الله نو آد خرچ کی هغه شای چا کوم الله ورکړای ده تاسو ته د موسی علیه السلام خبره یاد ده دوه کسانو والا چې په بل جمعه ما کړو چې یو سړی ورته ویل چې مان د الله نعمتونه بند کیا بل ورته ویل چې ما ته خو د دوه چراغي چې وای غوند نو موسی علیه السلام چې ورته ویل چې دا چې الله درکړي دي نن په دې باندې شکر ادا کا نو الله پاک بتا ته نور درګي یو ورته ویل 25 شکر ادا کا ما سره دې څه شای تیز هوا پر هغه لغه سګي و نو وړاو کړل لن لغړ پاته سه هغه باندې شکر چون کې نو خدای و نو واخست نو دوستانو الله فرمایي چې کروزی تر باندې تنگ ده چا شاید تر سره او چا شاید رسول الله صلی الله فرمایي چې یکی وکجوره ده تر سره ایو کجوره چورا ایمره په دې پوته ټکسي کجوره ملاويږي په بلوچي غره چې کجوره ملاويږي بیا هغه ډکی والے کجوره ملاويږي بیا په عربو چې دا غټ کجوره چې وکجوره سړی پورا یو لنچ او ډینر لپاره کافی کجوره مطلقه کجوره دا پوته ټک والا وډو کې کجوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوي وکجوره تاسو رہی نو پدې چې نیمه بل تور کا نیمه باندې خپل روزه ماته کا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتق النار ولو بشق تمره د جهنم نه خپل جان بچ کا اگر کدی کجوره په یو ټوکری باندې ولې نه بشق تمره شق وای چې کجوره سره ماته کې دوه درې کسانو باندې تقسیم کی په خبره مستر خلاصيږي کنه نیمه کجوره چلرمه برخه کجوره درېمه برخه کجوره چې بل تور کې دا وتا د پاره د جهنم او د تا په منځ دیوال سي خوش پیغمبر فرمایي زل جان نه ژغېږ اتقوا النار ولو بشق تمره وای کجوره چې تازه کجوره ای دغه په یو ټوکری هله جهنم نه جان بچ کا خدا ورکا د الله په لارې چې پورا کجوره خپل مخره ما پرون بیگم خوستان ضرور رسیدل ملګرو سره مجلس کاومل امور خلک چې لاړ سی حج ته بیا په پردو دسترخوانو باندې نظری چې پرون روزه ماته نه عمره ته چلاړ سی په رمضان چې بیا وای چې پرون په دغه دسترخوان ما تکړه و تر دغه نه اوره دسترخوان شته یو ور شیان شي
بیا بل رسته په بل دسترخوان بیا چې له کوره روزي بیا سبیلان غواړي چې خدایي نام باندې څوک ته شی راکړي نه ظالمه تله عمرې ته یې تله حج ته یې تله د الله کور ته یې او هلته هم بیا ته په خیرات پسې شورې ته ضرورتمند نه یې ته غني یې ته دولتمند یې تا ته الله وس درده ځکه تله یې حج ته نو هغه د خورانو غریبانو خوراک ته هغه سبیلانو ته ته ولې ناستې ته ولې په دسترخوانو باندې شورېږې تا ته خدای وس درده پنځو روپو کجورې واخله ته په دغه دسترخوان کې شامل سه اوبر واخله جوس واخله ته شامل سه ځکه دوستانو چې هلته کله سړی موټی بند کړي د الله په کور چې واپس رایسي بیا پښتو نقل څه شی ده چې حاجي اول لنګرې چلی چې واپس رایسي بیا څه شی کوي بیا سپي ته اوبو غړپ نه ورکوي او وجه دا ده چې هغه ملک هغه وطن هغه یو سانچه ده ډای ده په هغه چې د څرنګه خپل جان فټ که واپس چې رایسي هغه شی به یې هلته د لاس بند که موټی د بند که د الله په کور چې تا سره دا ډار ده د الله میلمه یې ضیوف الرحمن او ته وایې چې زه به د لوږې نه مړ څه زه بیا خوره څه شی پردو سبیلانو پسې شورې دوستانو چې څه شی تر سره الله فرمایي چې که روزي تر باندې تنګه ده نو چې الله څه شی درکړي هغه مما آتاه الله بیا خدای پاک وایي چې داسې مه کوه دا نه درته وایم چې څه شی تر سره دا ټول ورکه دا خو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شان ده دا خو د حضرت حسین د حضرت حسن د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا خو د غو شان ده چې څو روز راس شامدي چیر دانه منده کړله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مړی پخې کړې چې په دسترخوان چې نستېدل چا دروازه وټکوله چې قیدی له جیل اوس خلاص لکه چیرې مړی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا ما برخه ورکو زه به دغسې خیر د شمش په تېره حضرت فاطمه ورته ویل چې ما والا ورکو حسن حسین ورته ویل چې موږ والا مړی ورکو دو دوستانو شپه دغسې بیا حضرت فاطمه دوباره مړی پخه کړله بیا یو یتیم رالی بیا یو مسکین رالی دوستانو شپه دو شمه تېره کړله درې وارې پښتن اوسه درې وارې ټوټل مړی نورو ته ورکړه خو دوستانو تر ننه پورې او تر قیامت پورې او د قیامت نه بعد به په قرآن چې دا شی خو موږ وایو که نه چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم دا د ابو ایوب انصاري بل آیات چې څرنګه دا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا دو له مینې له محبت سره خپله خو شامه پاته سله خو یتیم ته مسکین ته اسیر ته دو خپله مړی ورکړه یو هغه مقام ده هغه ما ته مقام نه ده نه ما ته دوره کولی سو که زه کوم ښځه نر سره مني که هغه مني کړه چې نر سره مني بلکې ما به وډبوي چې تا دماغ خراب دی خپله ورجا که شوم چملې چمله موږ نه کوو داسې الله فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تا نه زه د غشي تقاضا نه کوم چې ته د جان نه حضرت علي جوړ کا ته د جان نه حضرت فاطمه جوړه کا ته د جان نه هغه صحابي جوړ کا چې هغه ډیوای مړه کړله او دا شوم پاته سو میلمه باندې پوره خوراک وکړه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه الله فرمایي هغه مه کوه په تا زه تا د وس نه زیات بوج نه اچوم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها چې څه مې درکړي دي د هغې نه د ما په نام څه ورکه د هغې نه د ما په نام څه ورکه سيجعل الله بعد عسر يسرا الله اکبر الله وعده ده فرمایي چې پتا نن تنگ دستی ده چې څه شی تر سره دي دا ورکه د ما په نام باندې اتا وزه حالت بدل کر سيجعل الله بعد عسر يسرا عسر څه وایي ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسر عسر وایي تنگ دستی ته مشکل وخت سخت وخت یسر وای آسانی ته فراخی ته سيجعل الله بعد عسر یسرا نن پتا سخت وخت تکلیف وخت ورکړه وکای ما په نام ورکا اتا بزه حالت بدل اتا بزه حالت بدل که خو دوستانو موږ باندې چې کله سخت وختي بیا موږ څه شای کوو موږ بیا فکر ټولو موږ بیا خپل حاجت بل ته شو
رسول الله صلی الله فرمایي چې په کوم سړی یو وخت لوږه رااله یو ورځ لوږه رااله یو ورځ مطلب دا چې سبا به مړی درک ته نسته رسول الله صلی الله فرمایي چې دا یو ورځ لوږه دا کته صرف د الله د لپاره برداشت کې او په پټه خله باندې هیڅ چاته حاجت خپل نه کې بیان نو الله دا ګارانټي درکې چې سبا نه به عزت ته د پورا کال د روزي بندوبست وکړي الله چې ګارانټي راکړي چې ته ای ور وجل وژا دا ته برداشت کې او چاته خپل حاجت نه کې بیان چاته و نه وای چې زه شوم یا زه وژای مجبور یا کډه مې وژه دا هیڅ شای نسته هاي مړسنه قرض نه واخلې یار دوست نه وای الله دې پاره په پټه خله باندې په خپل کور چې خپل بچو ته وای چې الله حکم دا د خدای وعده ده او تیرې کې نو الله فرمایي چې سوانه بزتا ته د پورا کال د روزي بندوبست وکړه دا د ما وعده ده او مشتبه استادانو ویل چې نن سبا چونګې د موږ ایمانونه کمزوري دي نو الله پاک مو دوټه مهن ازمي خالی چې یو ټیم صبر وکي برداشت وکي الله پاک به بل ټیم تا د لپاره درک جوړ کړي
دوستانو د الله په نام ورکړه چې د مجبوری په نام ته ورکې مجبوری په ټیم چې ورکې نو الله ډېر غیرتی ذات ده الله ډېر غیرتی ذات ده دوستانو دا یک یو پوینټونه نور ډېر دي خدای ټیم ختم سي په دا یک یو شی باندې عمل وکړو ان شاء الله چې ته ګوره چې تا تندستی اتا غریبی اتا مجبوری دا چور ختم کیږي خو شرط شاده بچي شرط بیا خبره ویا رسلا 2000 کی 97 رسی شرط شاده ها اول بس پای باسو وای به پس پاکیږي دا شیان با پس اثر کې چاول بس پای باسه چې نه ګوشي جان سره چې نه ما بار دا خبره کړې ده بیا کوم بده ما منو چې په مانځ ته ډېر ښه سوچ کیږي و چې په جمع کله ودرې نو سوچ وکړه چې د خپل کپڑے دی اغوستې دي دا د پردې دي که خپلې دي دا د غلا کړې ده پردې سونا دې پټ کړې ده زرګری دې کوله سړی سونا درکړه چرته جوړه کا مې دا اولونه کټ کړلا اکه دا د خپلې کپڑے دي دا د خور در حق یتیم حق لاندې کړه دا کپڑے دي که په دا اوس مانځ ته سوچ کو تا ته به هر شاشکارس بیا چې کوم سپای کوي ته پریوته دغه سپای وکاږه بیا دغه نه بعد ته ګوره چې الله پاک تا په زندگی چې روشنايي رڼا راولي کني راولي